دا وجه د مسلمانانو کومه تاسو تاریخ وګورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې نظر واچو مبارک په ګستاخانو ته چانس نه ورکاوي چې چا به ګستاخي وکړه مبارک په صحابه کرام لېږل چې لاړ شي د هغه سړي نه سر پرې کوي او هغه سړی قتل کوي او ختم یې کوي لکه بخاري شریف کې راځي کعب بن اشرف یو یهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ډېر نازیبا کلمات په استعمالول د اسلام په خلاف ډېر نازیبا شعرونه ویل او تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل او د شهادت منصوبه تیار کړې وه مبارک وفرمایله من لکعب بن اشرف څوک دی چې کعب بن اشرف په قتل کې فانه قد اذى الله ورسوله د الله تعالی او هغه پیغمبر ته تکلیف رسولی دی په دې کې محمد بن مسلمه یو صحابي هغه ورته ویل قربان زه تیار یم زه به لاړ شم د کعب بن اشرف یهودي نه به سر پرې کړمه ځکه دا ګستاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او لاړې په ډېره عجیبه طریقه باندې دا کعب بن اشرف نه سر پرې کوي او هغه د دنیا نه رخصت کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی همدغه شان ته بخاري شریف کې راځي ابو رافع یو یهودي هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبا کلمې استعمالولې او ګستاخیانې به کولې مبارک یو صحابي ته وویل عبد الله بن عتیق نامه وه چې ته مشر او د ځان سره نور کسان ملګري کا لاړ شئ ابو رافع یهودي ما ته ډېر تکلیف رسولی دی زما یې ډېره ګستاخي کړې ده د هغې نه سر پرې کوي عبدالله بن عتیق رضی الله عنه په روایت د بخاري کې راځي دی لاړې د شپې د هغه و کور ته ورغلی هغه د خپلې ښځې او د بچیانو سره پروت دی عبدالله بن عتیق توره راواخیسته دروازې له ورغلی اواز یې وکړئ چې ابو رافع هغه ورته وویل ها دا معلوم کو چې आवाज د دې خوا نه راغلی مطلب د دې صحابي دا و هسې نه په یو زنانه باندې ګزار ونه کړم هسې نه یو ماشوم د تکلیف ونه رسوم زما چې څوک ټارګټ دی زه به هغه مقصد ته ځان رسومه چې आवाज پسې ورغلی او په دې خېټه باندې ورته دا توره کېښودله یو ټینګ ګزار یې ورکړی هغه د خولې نه یو چغه ووته د دروازې ته رامنډه کړل او بیا یې ورته وویله چې سردار څه چل وشو مطلب یې دا ورکوي چې ګویا دا بل چا در باندې ګزار کړی دی وایي څه چل وشو هغه وایي یو کس راته راغلی او ما باندې ګزار وکړئ نو دته پته ولګېده چې لا پکې سا شته دی لا ژوندی دی بیا ورغله او دا تورې راواخېسته دا ابو رافع یهودي په دې خېټه ورته ننه کړله او تر دا بل طرف یې ور راویستله او چې کله پوه شو چې اوس خو مردار شو له ابو رافع یهودي نه سا ووتله په پوړو کې راکوزېده خپه مبارکې ماته شوله او پټکه یې کولاو او پټکه یې کولاو کوي هغه یې خلاص کوي او په هغه باندې د خپله خپه وتړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی ورته قربان هغه انسان چې تاسو ته ډېر تکلیف یې رساوئ هغه ګستاخ مې د دنیا نه چې دی رخصت کوي هغه مې واصل الی الجهنم کوي مسلمانانو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده لېږل د ګستاخ رسول لپاره چې هغه قتل کوي بخاري او مسلم کې واقعه موجوده ده ابن خطل چې دا یو ګستاخ و کله چې مکه مکرمه فتح شوه د مکې د فتحې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر توره پګړۍ په سر ده د پاسې ورباندې جنګي ټوپۍ یخې ده چې کله مکه مکرمه فتح شوه ابن خطل راغلی د خانه کعبې غلاف یې ونیوی چې ما پرېږدئ په ما کار مه لرئ یو کس راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قربان ان ابن خطل متعلق باستار الكعبه هغه ابن خطل چې ستاسې ګستاخیانې به یې کولې ستاسو په ذات مبارک سپکاوی به یې کاوئ خانه کعبې خلاف یې نیولې دی یو ټینګ او دا وایي چې ما پرېږدئ مبارک چې دا الفاظ واورېدل مبارک مکه مکرمه فتح کړې وه ډېر خوشحاله ولو د خوشحالۍ هغه خندا وه مبارک غصه کې راغلی اقتلوه قتل کوي دا ظالمه اگر چې د خانه کعبې غلاف یې نیولی دی په لاس کې قتل کوي دا ګستاخ زما دی او ګستاخ رسول لپاره یو ځای کې پناه نشته دی که دی خانه کعبې کوټې ته دننه لاړ شي هلته به هم وینه تویوي دا بخاري او مسلم شریف کې راغلی ده مسلمانان ګستاخ رسول لپاره د پناه ځای نشته په حرم شریف کې که ستا د پلار قاتل وي ته کار نشئ پلرلی د هغه وینه نشئ تویولی ځکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي من دخله کان آمنا څوک چې حرم ته لاړي دی په امن کې دی په ده به کار نه لري لیکن ګستاخ رسول که په حرم د خانه کعبې
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس کنځلې کولې ګستاخي کولې صحابه کرامو ته وویل من یکفیني عدوي څوک دی چې زما لپاره کافي شي زما د دشمن قتل کی څوک دی حضرت خالد بن ولید سیف الله ترد الله قاصدا ویل قربان زما ستاسو د دشمن دا سر به زپره کوم دا ارمان ستاسو زپره کوم فبعثه النبي صلی الله علیه وسلم فقتله ویل چې ورشه هغه سړی د زما بچا کې ګستاخی کوي خالد بن ولید ورغلی دا هغه سړی نه سر پرې کوي په حق ځای باندې ختم کړي ولی څنګه ګستاخی رسول دی ما درته ویل د لپاره بل لار نشته یو علاج دی چې هغه قتل دی څومره رحم دی له پیغمبر چې په طائف کې په کانو باندې وشته حضرت جبريل ورته راغلی ملک الجبال ورسره ورته ویل چې ما ته ووایه زه به دا غرونه راواخلم د طائف په دې خلکو د پاسه به کېږدم چکني به کړم مبارک ورته نه پرېږدئ فإنهم قوم لا يعلمون دا یو قوم دی نه پوهېږي پرېږدئ د دې په اولاد کې به بیا نیکان خلک پیدا شي پرېږدئ کار مه پلرئ وګوره د مکې خلکو په کاڼو ویشته په طائف کې په کاڼو ویشته لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې معاف کړي دي لیکن گستاخ رسول اس کله هم نه دی معاف کړی همدغه وجه د مسلمانانو نورو احادیثو کې هم راځي یو کس هغه به کنځل کول مبارک داسې ډېر واقعات د دې مبارک راغلي دي دا بیا بل روایت دی مخکې هغه چې خالد بن ولید ورغلی بل روایت کې بیا دا دی چې هغه کنځل کول مبارک ویل دغه سړی زما دشمن دی دی ما ته کنځل کوي څوک دی چې ورشي او دی قتل کوي حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ قربان زه یم ورغلی حضرت زبیر هغه سړي سره لویه مقابله وکړله ډېر جنګ یې ورسره وکړی اخر یې هغه ګستاخ په هغه ځای کې چې دی مردار کړی او هغه جهنم ته ور واستاوی همداسې بل روایت کې راځي قزعیات په شفا کې راوړي چې یو ګستاخي به یې کوله په داسې طریقه د ځان یې خبره وکړله وایي دا د الله پاک پیغمبر ویلي د ځان یې خبرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تپلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې دا سړی ما پورې دروغ تړي فبعث علي جل والزبير حضرت علي او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنهما ورولېږل الیه چې لاړ شي هغه سړي ته لیقتلوه چې هغه سړی قتل کوي او ختم دی په ما پورې دروغ تړي زه د الله تعالی پیغمبر یم او دی ما پورې دروغ یې لکپي بل حدیث کې راځي یوه ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځل کولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل من یکفیني عدوي هغه زنانه زما دشمنه ده زما ګستاخي کوي څوک دی چې وربشي او هغه زنانه به قتل کوي بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورغلی او هغه زنانه یې راونیوله او تر دې چې دا مرۍ ورته خفه کړله او مرۍ باندې ورته زور وکړي هغه زنانه یې په هماغه ځای باندې قتل کړه او مبارک وفرمیل فابطل رسول الله صلی الله علیه وسلم دمها د هغې وینې حذر او ضایع وګڼله یعنې شریعت کې حکم دا دی که ته یو څوک ووژنې او هغه قتل کې نو بیا به ته قتل کېږې شریعت یې دې ته قصاص وایي نو دغه خالد بن ولید ورغلی هغه زنانه یې قتل کړه ځکه هغه ګستاخه وه مبارک د هغې وینه ضایع وګڼله وایي دغه یو مرداره شوه خالد بن ولید یو غازی شو او په خالد بن ولید به څو کار نه لري همدغه شانت عبدالله بن عباس فرمایي ختمه یوه قبیله وه یو زنانه پکې وه هغه به شعرونه ویل په هغه شعرونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وه او بدي بیانول مستاخي به یې کول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو من لی بها څوک دی چې لاړ شي دغې زنانه سر د تنې نه جدا کړي او مردار یې کړي څوک دی د هغې زنانه د قبیلې او د خاندان نه دننه یو سړی پاڅېدو انا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمه چې زه به د دې زنانه نه به دا سر پرې کړم چې ستاسې په شان کې ګستاخي کوي نو ورغلی دغه سړی د هغې زنانه نه سر پرې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی امام واقعي دا واقعه چې کوم دا ما اوس بیان کړه دا په تفصیل بیان کړی دا وایي دغه زنانه چې ګستاخي کوله نامه یې وه اسماء بنت مروان او کوم صحابي چې دا قتل کړله د هغې صحابي نامه و عمیر بن عدي چې په سترګو نابینا و معذور و امام واقعي بیا دا تفصیل ورکړی دی وایي دې زنانه به همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې شعرونه ویل او هغه شعرونه کې به ټوله بې ادبي پرته وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه کې ډېر د ارمانو چې دا زنانه به څوک قتل کړي او ختم یې کړي نو یو صحابي عمیر بن عدي نامه وه
هغه چته لري تللی او ویې ویل چې الله ما د تا سره دا نظر او منښته ده که زه مدینې منورې ته لاړم ژوندی زه به هغه ګستاخه ښځه ژوندۍ نه پرېږدمه کومه ګستاخه ښځه چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوي او دا یې وویله دی چې مدینې منورې ته راغلی په سترګو نابینا دی معذوره دی چې راغی نو ورغی هغه زنانه چا ورته وښوده چې پلاني ځای باندې ولاړه ده او ورغله هغه زنانه یې قتل کړله په خنجر باندې یې ووهله چې هغه کله ختمه شوه نو دا شپه تېره شوه د سهار مانځله راغلی جومات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې شاته لمونځ وکوي مبارک سلام وګرځوئ ویې ویل چې زنانه چا وژلې ده مبارک ډېر خوشحاله و دی پاڅېدی په سترګو نابینا دی ویل قربان ما ووژله چې دا یې وویل ما ووژله صحابه کرام دومره زیات خوشحاله شوله چې بیا به صحابه کرام وویل هغه ړوند صحابي دا هغه سړی دی چې الله تعالی د ده سره مدد کړی دی او هغه ګستاخه الله تعالی د ده په لاسونو باندې وژلې ده نو عمر صاحب ویل چې دغه ړوند دی مبارک ورته ویل لا تقل الاعمى ړوند ورته مه وایه نابینا ورته مه وایه ولکنه البصیر دا بینا دی دا په سترګو ویني ځکه خو یې لویه کارنامه وکړله ځکه خو دومره غټه کارنامه یې وکړله دی وایي چې زه را روان وم نو د هغې زنانه چې کوم خپلوان د دې قبر یې جوړاوی د دې ګستاخي قبر ته اچوله نو دوی زه ولیدلم ما ته اواز وکړو یا عمیر انت قتلتها دا زنانه تا قتل که ما ورته ویل او ما قتل کړې ده و بیا مې ورته ویل ای خلکو واورئ که چېرته تاسو هم دغه خبرې کوئ کومې چې دې زنانه کولې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي توره به راپورته کړمه ستاسو خلاف به وجنګېږم یا به تاسو ټول ختم کړمه یا به خپل ځان در باندې شهید کړمه دې خلکو ته یې دومره وایي ای یو به سترګو نابینا ما او تا به سترګو وینو ګستاخان او ما او تا نه روان